په دې ویډیو کې مونږ راځو د کلي سیټ یا یونیورسل سیټ چې ورته وایي د هغې په مفهوم خبره کوو، همدارنګه د مکمله سیټ یا د مطلقه مکمله سیټ په مفهوم باندې خبرې کوو. نو دا چې مونږ د وین ډیاګرام په شکل ښیو، نو دغه مستطیل شکل چې دا مونږ د یونیورسل سیټ یا د کلي سیټ په شکل باندې ښیو. دلته مونږ یو ورته لیکو، یو یعنی یونیورسل، او دا هغه د اتحاد علامه نه ده، دلته د یونیورسل معنا ورکوي. نو کله چې موږ د کلي سیټ یا یونیورسل سیټ خبره کوو، نو دې کې هر څه راتلی شي. بوټي پکې راځي، ونې پکې راځي، د خوراکونو نومونه پکې راځي، احساسات پکې راځي، خلک پکې راځي. خو بیا به دا خبره ډېره لانجمنه کېږي. نو عموما چې خلک یې کاروي، یونیورسل سیټ معنا د کومه موضوع په اړه چې خبره کېږي د هماغې موضوع ټول عناصر پکې راځي. مثلا که د اعدادو خبره کېږي، بیا ټول عددونه پکې راځي. که د خلکو خبره کېږي، ټول خلک پکې راځي. که د بوټو خبره کېږي، ټول بوټي پکې راځي. نو راځو موږ دغه کوم چې د دې مختصر مفهوم دی هماغه پکې کاروو. نو راځو داسې وایو چې په دې کلي سیټ کې موږ سره یو څه شی دی، یو فرعي سیټ دی، او دې فرعي سیټ ته موږ څه نوم ورکوو؟ دې ته نوم ورکوو ا، او په دې کې ټول څه چې دغلته موږ دا تورو دغه برخه پکې ټوله شامله ده. اوس موږ راځو د ا سیټ لپاره د مکمله سیټ مفهوم باندې خبره کوو. او مکمله سیټ موږ څه ته وایو؟ مکمله سیټ وایو دې کې د کلي سیټ یا د یو سیټ ټول عناصر چې په ا کې نه وي شامل. او د دې د لیکلو طریقې باندې موږ مخکې خبرې کړې دي. موږ یعنې داسې وایو چې ټول هغه عناصر چې په یو کې شامل وي او ا کې نه وي شامل، دا موږ داسې لیکو چې یو منفي یو ځل بیا وایو چې دا یو غټ یو دی، یونیورسل یا کلي سیټ معنا ورکوي چې ټوله نړۍ پکې راځي پرته له دلته په دغه حالت کې پرته له ا څخه. نو دا شو د ا مکمله سیټ. او یا یې په دې شکل هم لیکلی شو چې لیکو یو یعنی کلي سیټ یا یونیورسل سیټ، بیا دا نښه ورکو او بیا لیکو ا. نو دا مونږ په وین ډیاګرام کې څنګه ښیو؟ دلته مونږ وایو چې ټول هغه د کلي سیټ ټول هغه عناصر چې په ا کې نه وي شامل. همدارنګه مونږ داسې هم ویلی شو چې دا څه شی دی، دا د ا سیټ لپاره په کلي سیټ کې څه شی دی، د دې نسبتي مکمله سیټ دی. خو کله چې مونږ سره نسبتي مکمله سیټ په کلي سیټ کې وي، نو بیا دې ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ وایو مطلقه مکمله سیټ. یعنی د کلي سیټ ټول هغه عناصر چې په ا کې نه دي شامل. اوس راځو دې لپاره چې دا خبره مونږ نور هم پخه کوو، لږ څه عددي سیټونو کې کار کوو. مونږ کولی شو چې نورو شیانو کې کار وکړو، د حیواناتو سیټونو کې کار وکړو، یا د برقي سمالاتو سیټونو کې کار وکړو. خو د عددي سیټونو کار لږ اسانه وي او ښه پې پوهیږو. نو را به شو ولیکو چې مونږ سره یو سیټ دی چې هغې ته مونږ کلي سیټ وایو، او دا کلي سیټ چې دی دا عبارت دی د ټولو تام عددونو د مجموعې څخه، یا د دې ټول عناصر چې دی هغه تام عددونه دي. نو را به شو ولیکو چې دا د یونیورسل سیټ یو ورته لیکو، دا مساوي ده له څه سره؟ د ټولو تامو عددونو له مجموعې څخه، یعنې د دې سیټ عناصر چې دی ټول تام عددونه دي. او دا موږ داسې په زیډ توري سره ښیو، او زیډ باندې ځکه ښیو چې دا زیډ چې دی د الماني ژبې تورو څخه اخیستل شوی چې دې ته موږ دا ورته زال ورته ویل کېږي. نو عموما د غټ توري کارول کېږي تر څو د عددونو مختلف سیټونه وښودل شي. زه به راشم دلته به یو څو نور مثالونه د عددونو د سیټونو د ښودلو لپاره وښیم چې په ریاضي کې کارول کېږي. مثلا کیدای شي چې آر وښودل شي په دې شکل باندې، داسې آر ښیي. آر دی د ټولو حقیقي عددونو یا ریل نمبرز حقیقي عددونو سیټ ته ویل کېږي. همدارنګه کیدای شي کیو وښودل شي. کیو ښودل کېږي د نسبتي عددونو لپاره. تاسو کیدای شي پوښتنه وکړئ چې کیو ولې ښودل کېږي؟ نو آر چې د ریل لپاره شو، نو کیو راځي د نسبتي عددونه یا ریشنل نمبرز. او ریشنل ځکه ورته وایي چې دا د کوشن نه اخیستل شوی دی، او کوشن ویل کېږي د دوو عددونو د ویش یا د نسبت څخه اخیستل کېږي. کوشن خپله ویل کېږي د تقسیم حاصل یا د کسر برخې حالت ته ویل کېږي. او همدارنګه لکه مخکې چې مونږ ویلي، زیډ کېدای شي چې د څه لپاره وښودل شي؟ د تامو عددونو د ښودلو د سیټ د ښودلو لپاره وښودل شي. زیډ یعنې د الماني توري زال څخه اخیستل شوی. دا څه شی دی؟ انټیجر، یعنې تام عددونه. دا انټیجر دي، دا ریشنل نمبرز شول. نو دلته اوس زمونږ کلي سیټ عبارت دی د ټولو تامو عددونو څخه. او راځو څه کوو؟ د دې یو فرعي سیټ مونږ جوړو. راځو دا ځله یو توری ورته کاروو. مونږ لیکو چې سی مساوي کېږي، د دې عناصر به وي لیکو 5، 0 او 7.
نو راځو دا اوس دلته مونږ پکې رسمو. دا رسم مونږ په مقیاس باندې نه ترسره کوو ځکه مونږ پوهیږو چې هغه د تام عددونو شمېر چې دا خو بې نهایت ته رسیږي. نو دا همداسې بې مقیاس دلته یو د دې فرعي سیټ کوچنی رسمو. داسې وایو چې سی عبارت دی له دغه څخه. اوس راځو په دې خبره کوو چې د سی فرعي سیټ غړي څه شي دي. نو مونږ وایو چې دلته ګورو د دې سیټ عناصر چې دی هغه عبارت دی لیکو 15 چې دی دا شامل دی په سی سیټ کې. همدارنګه دغه توری چې شو دا موږ ته شیخي دا معنا ورکوي د غړیتوب یا ممبرشپ غړیتوب. نو صفر لیکو، صفر غړی دی یا شامل دی یا عنصر دی د سی سیټ. او همدارنګه اوه چې دی دا عنصر دی د سی سیټ یا په سی سیټ کې شامل دی. همدارنګه مونږ په ځینې نورو شیانو هم پوهیږو. مونږ پوهیږو چې منفي اته چې دی دا د سی سیټ غړی نه دی یا په سی سیټ کې شامل نه دی یا د دې عنصر نه دی. همدارنګه مونږ پوهیږو چې 53 چې دی دا د سی سیټ عنصر نه دی. همدارنګه 42 چې دی دا د سی سیټ عنصر نه دی. نو دلته کېدای شي 53 وي او دلته کېدای شي چې 42 وي. اوس راځو خبره کوو د سی د مکمله سیټ په اړه. دا لیکو چې دا مساوي کېږي کلي سیټ منفي سی سیټ، او یا ویلی شو چې دا مساوي دی په کلي سیټ کې د سی سیټ څه شی نسبتي مکمله سیټ. نو دا ټول چې دي دا معادلې جملې دي، عین معنا ورکوي. او دا په دغه وین ډیاګرام کې کومه برخه ده؟ ټوله هغه برخه ده چې په دغه سی سیټ کې نه وي شامل. موږ پوهیږو چې دا برخه ټوله چې په دې سی کې نه ده شامله دا د سی لپاره نسبتي مکمله سیټ دی. اوس موږ پوهیږو چې 15 د سی فرعي سیټ څه شو؟ یو عنصر. نو راځو لیکو چې 15 شامل نه دی په څه کې؟ د سی په مکمله سیټ کې. همدارنګه موږ سره صفر و صفر شامل نه دی د سی په مکمله سیټ کې. په ورته وخت کې موږ وایو چې 53 چې دی 53 دا شامل دی د سی په مکمله سیټ کې. ځکه چې 53 په سی کې نه دی شامل خو په کلي سیټ کې شامل دی. همدارنګه موږ وایو چې 42 چې دی دا شامل دی د سی په مکمله سیټ کې ځکه دا هم په کلي سیټ کې شامل دی. نو په دې هیله چې دغه مفهوم تاسو ته اوس روښانه شوی وي.